ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. او مؤمنونو دی پاره دا خبره مناسب نه ده چې هغه اټول وزي نو داسې ویلې نه کوي دغو څه په هر ګروه کې یوه حصه هغه وزي او په دین کې سمجھ بوجھ حاصل کی او څه کله واپس روشي نو بیا خپل قوم وډر کی لعلهم يحذرون کیدای شي څه هغه احتیاط شروع کی. یا ایها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هو ایمان ولاو تاسو قتال وکي هغه کفار سره تاسو سره لاند او نږدې دي او هغه تا پکور د څه پتوسو کې هغه سختي محسوسه کی. وعلموا ان الله مع المتقين. هو شي چې بشک الله تعالی متقیون سره ورسره ترجمه کوي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اور مؤمنین کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایسا کیوں نہیں کرتے وہ کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ وہ نکل جائے تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور جب واپس آئے لوٹ آئے تو اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ وہ احتیاط کریں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو تم اپنے نزدیک کفار سے لڑو اور تم میں انہیں سختی محسوس ہو جانی چاہیے. واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. دچتا تقریباً صورت کی متعدد ځایونو کې مودا خبره ویله الله رب العزت هغه خلکو باندې د ناراضګۍ اظهار وکړلو چې څوک په غزوه تبوک کې پیغمبر علیه السلام نه پوتې شولو او لوړ نه وو. ځنه ورکې منافقین وو ځنه مخلصین مسلمان وو خو د خپلې سستۍ او د کاهلۍ په وجې نه لوړلو. خو بهرحال الله رب العزت ور باندې د ناراضګۍ اظهار وکړلو چې دا تاسو ښه ونه کړو چې جهاد ته لوړ نه دی. اوس د مؤمنینو په ذهن کې دغه آیتونو نه دا خبره ذهن کې ورکې کېناستله چې یاره لکه د جهاد غږ څه وشي بیا به ټولې پلوه ناڅې. نو الله رب العزت کوم دا کنه د ده خیال دې ځای کې تردید کوي او د یوې مسئلې الله رب العزت دې ځای کې اظهار کوي. هغه دا فرمایي چې وما کان المؤمنون لینفروا کافه. څه داسې مناسب نه ده چې کوم ځای کې د جهاد غږ وشي نو تاسو ټولې پلوه نه وځئ چې کور کې دوره چوک پوتې نه شي څټه چې هغه د بیمارانو علاج معالجه وکړي د روزګار غم وکړي او د کورونو تحفظ وکړي نو نوره کاروبار زندگی ورسره خراب شي. داسې اوس دا چې غزوه تبوک کې بیا ویلي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د ناراضګۍ اظهار وکړلو چې ټول خلک لوړ وو یو څو کسان پوتې شول هغو متعلقه پیغمبر علیه السلام د ناراضګۍ اظهار وکړلو. اصلا کې علما کرام دا فرمایي چې دغو آیتونو او د ټول صورت خلاصې نه دا خبره راوځي چې ګوره دا جهاد چې کوم دا کنه دا د دې دوه قسمه دي. یو فرض عین ده یو فرض کفایه ده. فرض عین اله ده چې کله تو دشمن سره جنگ روغللو دشمن په تو باندې حمله آور شولو نو د هغې علاقې خلک چې کوم دي کنه هغه د هغه جنگ واس نه لري ور باندې دښمن او کافر ور باندې باریږي نو د نږدې کومه علاقه ده هغه کې په هر چا په ښځې په نر په بوډا په هر سړي لکه څنګه لمونځ فرض ده داسې په هر سړي بیا جهاد فرض ده. ته څوک کومې کټګرۍ کې فټ کېدای شي هغه به ځان فټ کوي او جهاد ته به ځان رسوي. فرض کړه زنانه دي هغه جنګېدای ښه نه شي خو د مریضانو عیادت کوای شي اوبه هغه پسې رسوای شي او کلتوس ملتوس ور رسوای شي زنانه دا کور کوای شي. انداسې بوډاګان دي هغه څه نه څه ججوري ورته ډکوای شي څه کوای شي. نو چې څوک کومې هغه کې خدمات انجام کوای شي نو هغه به کوي. نو هغه نږدې علاقې باندې جهاد بیا فرض ده. که د نږدې والا علاقې والا ورسره ملګري شي بیا یا زور نه لري دښمن ډېر زورور ده بیا هغه سره نږدې بیا څه هغه نه بیا هغه سره نږدې داسې داسې کې ټول ملک باندې به د جهاد بیا فرض کېږي په داسې صورت کې. نو داسې صورت کې بیا جهاد فرض عین ده. او که داسې حالات نه دي عام نارمل حالات دي او کفارو سره جنگ لګیا ده
نو عام نارمل حالات کې چې کوم دا کنه بیا صرف او صرف یو طبقه چې کومه ده کنه هغه د جهاد لپاره مختص کړل شي لکه اوس فرض کې نن سبا زماني ترقی کړی دا نو اوس مطلب دا شاید چې د ګروه د هغه ضرورت نشته هر ملک خپل فوج آرمی شته ده لہذا آرمی به کوم دا هغه جنگ کوي هغه به جهاد کوي او عوام به کوم دا هغه نور کارونه کوي نو دې صورت کې کوم دا کنه هغه فرض کفایه ده اوس الله رب العزت دیجه کې اول جمله کې خدا اوس د مخ کې الله تعالی فرمایي چې فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين اوس دیجه کې الله رب العزت دی علم اهمیت بیان کړه دا په دغه آیتونو کې سبای جهاد خو ټیک ده د جهاد په طاقت باندې مخالف مسلمان کړو ځکه چې سن 9 هجری خبره ده دا سن 9 هجری کې غزوه تبوک شوې ده نو سن 9 هجری کې اسلام ډیر زیات پهلو شو تاسو ته مو دا ویلو ته ګوره غزوه تبوک ته تقریبا 30000 نه 70000 مانس کې اقوال موجود دي یعنی چې او یا زره کسان جهاد ته لوړ دي نو تاسو پاته ولګوي چې دا مسلمانانو د ټول ډیر دي ټیم کې نو اوس دغه ته د ایجوکیشن ضرورت ده اوس تعلیم او تعلم ولا سلسله شروع شي چې د کوم نوی مسلمانان دي چې دغه ته علم پرچار دغه کې وشي د سينات بغیر د علم نه دار خلق جام شولو نو اوس الله رب العزت فرمایي چې فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين تاسو کې یو ګروه د څه پکور دا چې هغه علم دین دی پاره وزي او علم دین حاصل کې ليتفقهوا في الدين په دین کې سمجھ بوج حاصل کی اوس دیجو کې الله رب العزت دا فرمایلی دي چې کني د علم ته اټول ما وځي پلوانه بلکې یو طبقه چې کومه دا هغه وزي پیغمبر علی السلام نه علم حاصل کوي او هغه څه کله کلی تروشي نه نور ته د پیغمبر علی السلام ولا تعلیمات ورسنو کی چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې كنا نتناوب دا ټک استعمال کړه دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو کاس سره په پارټنرشپ باندې د وضو کوربور کولو dva کاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو بل کاسو دغه دوړو په مشترکات تور باندې وضو خستی وي هغه چې کوم د مدینه سره سیټ کی هغه ځکه ورته فرم برم چې جوړ کړو هغه ځکه ستالي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې موت ابل پارټنر چې کوم دا مو نمبر چولو ایواوري جب موزي ستالي دیغه دیک بال به مو کولو او د مو کوم پارټنر و دا بروغلو پیغمبر علی السلام سره بیروغ اوري زته راکا پیغمبر علی السلام نبی تعلیم او تعلم هغه به ونس دا کړلو اخلاقیات به زده کړلو احادیث به پیغمبر علی السلام ولا وریدلو نو یہی سب بیا په دیم وریږي دو کوم دا کنه د وضو دیک بال به کولو زب بیرغه مو پیغمبر علی السلام سره هغه تیر کړلو نو مطلب دا شایدات څه کني تعلیم او تعلم د پاره تاسو کې ایوا تکا پکور دا هغه وکی چنانچه ایو حدیث شریف کې راځي چې انما العلم بالتعلم علم څکوم دا هغه علم حاصل کول سره او شاګرد اختیارول سره حاصل کیږي سو پرې ته د استاد په مخ کې خپل هغه پتالې نوی والی د استاد په مخ کې په چټایونو باندې نوست وي په کرسي په میز نوست نوي استاد نه د علم حاصل نوي کړه خپل کور نه علم نه حاصلېږي خپل کور نه حاصلای بیا د مرزا جهل دا یو بیا بدانه منا شاید نه وځي هغه اوس لګیا د خپل کور نه چوت په نه علم یلا نه بس انجینیرینګ کړه دغه نه باندې کوم دغه بخاری شریف ترجمه یلی دا چیتنه او مصنف عبدالرزاق د تو کتابونه ځون سره ګرځي فقہ هغه سره مانی نه بس احادیث نه ډایرک نعوذ بالله حضرت معاویه رضی الله عنه پس یا زیاړي کوي هغه باندې کفر فتوا غونی لګي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پس یا کوي ویلې چې کور نه علم حاصل کړه د استاد مخ کې نوس نه مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه فرمایي سو ایمو به دغه ټوټیا کې ډیره سخت خوږی دي او چې کله به استاد په مخ کې کیناستم د سیبا وشولو چې څلور غنټې به زم مسلسل د استاد په مخ کې نوستم او مو به خپل دغه پوزیشن نه بدلاول حالکه ګوټنی به ډیر سخت خوږیدلې مو ته تکلیف ودی ګوټنو او 4 غنټې به زپ ما یو پوزیشن نوستم ګوټنو کې ورته تکلیف او استاد په مخ کې مو جرأت نه کولو مو ته بیا ادبی معلومه ده چې زه خپل هيئت بدل نو ازکه علماء کرام فرمایي چې العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك صدا علم څوک دا کنه هغه ته خپل وړا حصہ نه dir کوي چې څو پرې تو خپل مکمل حصہ غته نه dir کوي نو مطلب دا شایدات علم دین باندې زور ور کول پکور دي چې د مو په معاشره کې اوس د علم دین څوک دا کنه دې بیا دوی درجه دي یو څوک دا کنه فرض کفایه درجه ده یو فرض عین ده فرض عین هغه ده چې د تو 24 غنټې زندګۍ کې کوم مسائل سره ته مخ کیږي څنګه توسدار لکه فرض کې یو سړی دغه د کپړو دکان ځون ته چي
اوس هغه باندې فرض دي چې د کپړو د کاروبار کوم مسایل دي هغه اول ذات چې دي ته د جایز نه جایز پاته خوي کنه دا سودا مو وکړه دا سودا مو ته شریعت کې جایز ده کدام نه جایز ده یو سړی برګین چي د ګوډو روزګار کوي یو سړی پراپرټي کاروبار کوي نو هغه باندې فرض ده چې اول د پراپرټي اول د بارګینینګ هغه زده کی د شوروم ولا کوم مسائل دي همدانه من الموز ده هر سړی باندې فرض ده نو د المنځ ولا کوم مسائل دي کوم ضروری مسائل دي نو خو دي کې ډیر باریک مسائل ځنه شته دي هغه په عام سړی باندې نه دي فرض کوم روزمره کوم سجده سهو ولا مسائل دي کوم او د سو ولا مسائل دي چې کوم طریقې سره الموز وکم باندې سجده سهو وړي کوم نه نو دا هغه کوم مسائل دي دا فرض دوره پرې کوم دا تو باندې فرض عین نور د دې په بریکایو کې تلل اوس علم خو کوم دا کنه هغه صرف د قرآن ترجمه نه ده د دې لپاره به اندخ قرآن مجید په تفسیر باندې ته ځون پیاوي د دې لپاره علم نحو یای علم صرف بوته یای فقه بوته یای علم معانی بوته یای علم العروض بوته ټول علوم څه تکله وای نو بیا ته یل شي عالم اوس دا د ارسړي واسکور نه ده چې ارسړي باندې دا فرض کینو بیا خو ارس پوتی دي کنه نو لہذا ځنه خلک به کوم دا کنه هغه مو د علم د لپاره وبسو چې هغه جید عالمون جوړ شي اوس مو کوم دا وړ ملایون یو دا مطلب دا شاید یا د عام عوام دي ضروری ده چې په دغه علاقې کې یو جید عالم موجود وي دا مو ټول باندې فرض کفایه ده چې مو ځون کې یو د سه عالم کم از کم روختل په سطح باندې یو عالم خو جید وي اوس مو دا هول دا مولانا عبدالحمید صاحب سواتی رحمت الله علیه فرمایي چې یو پر سیالکوټ ته لاړم نو یی چې سیالکوټ کې کوم د موکلو کې پیدل ګرځیدل څه سلسله کې لور نو فرمایي چې وال منځ ټایم شولو نو جماعت امام ته انتظار کولو امام نو چې محلي ولا نن پښتنه وکړه چې امام صاحب تاسو چې هغه ویل چې اصلا کې دي چې عالم شتونه په دا وکلو کې یو عالم دا او هغه دا وکلو کې المنجونه کوي نو هر کلی ته وای ووري ځویر کوي نو نن مونږ بار دانه لہذا مولوی سے بل کلی ته لور د نن بریزي په مغازه کې المنجونه کوي او مثال سبو یا بل سبو بیا مترتی بیا پنځل منجونه مت کوي یعنی دا هول دا اوس هغه څومره انحطاط په جمعتونه زغ ډیر دي او خجیت خ عالمون ورکې نشته ډیر مو په پندخ ټل کې کوم دا کنه مدس جمعتونو کې المنجونه کړی دي چې امام باندې سجده سا وخت دا هغه سجده سا نه دا کړی ویلي چې مولوی صاحب ته پاته نشته چې سجده سا دي کې شته کنه شته یعنی دسه خ عالمون کوم دا کنه مو کور کې هغه نکم مکاس علم دین ته ور کو چې هغه چې ته کور کې ونه تانګو چې لیاله ګرځي لو پار د ګرځي راشه مدرسې ته وچاو نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې دسه عالمون ليتفقهوا في الدين څنګه په علم دین کې سمجھ حاصل کی د فقه ټکا اندینه وتعالى ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم او خپل قوم د وډر کې چې کله واپس راشي اوس د عالم ذمہ داری الله رب العزت جو کې بیانې چې کله یو عالم چې کوم دا لوړلو پېښور کې جامع عثمانیه کې لاهور کې جامع صفیه کې یا کراچۍ دارالعلوم کې سبق راوایلو اوس به دوی چې کوي ولينذروا قومهم خپل قوم وډر کې مطلب دا شایدا چې هغه علم چې کوم دا کنه بیا خلکو ته ورمنتقل کی خلکو ته هغه علم وروخی او خلکو ته د جایز او د ناجایز مسائل هغه وروخی اوس افسوس دا غدا ګوره چې موږ کله عالمون بهار نه روشي نو مو هغه مسائل پښتنه نه کوو او ضروري نه دوره ویکنسي خوشتونه اوس عالم سره چې یا به مدرسې کې مدرس لګيږي یا به جماعت کې امام لګيږي نو په هر مدرسې کې هزارها او په سینکړو تعداد کې ګوګړه کوره خټک نه سالانه چکم د 3-3000 کسانو پګړې وای انده سي ټوټل درونه سالانه چکم د 200-300 طلبه فارغيږي اوس دا خو چکم د ټوټل کې نه سمبلې ټل کې څوره مدرسې هغه غریبان خپل روزګار کوي خپل کاروبار وکړي اوس موږ ته په کور دا چې یو عالم د خپل روزګار کاروبار کوي هغه ته مو ویل شو هغه دینی مسائل پښتنه وکړي دی هغه نه خپل علم نه پوهیږي او ته به ونه فائدہ حاصلېږي مو ته کوم جماعت کې نو استا دا توفیق نه ملوي چې هغه لا چې ته مسائل پښتنه وو مو دا جماعت کې ځټول اوري 24 غنټې د جماعت کې نو استا د کمرې کې چې ته میاشتې ویني می باندې سړای روزي نه مولوی سي یو مسله پښتنه کوي مو نه مسلو پښتنه چوک نشته چې بیا مو خلکو ته بینو بیا ته الله ساته کا سن نو یعنی دنیا مو دین سره د څه وایي چې یو قسم ناراضګی دا چې نو مور پسې ورسو چې علم حاصل څا مو ته چوک په غیب تر منډي کنه بیا مو ته توفیق نه ملويږي چې مو کم از کم دور او تکینو ته شو وخورو چلو اوس خیرته نو بهرحال الله رب العزت فرمایي ته لعلهم يحذرون کې دایشي څه خالق احتیاط شروع کی علماء کرام څخه کله ہوتا نو اوس ایمو معاشره ډیر بد هول د الله د متنی کمال